فرعون د مال اسباب سره سره سیوی انا ربکم الاعلى ساسو اعلی رب مزه خو چې کله رب ذوالجلال په عذاب کې راګیر کو نو هغه وخت وی آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل د بني اسرائیلو پر رب باندې زم ایمان وروړم او چې څنګه کلمه ویلا جبرئیل علیه السلام د الله په حکم رااله او خټه باندې د داخلو وشته چې کلمه ونوي دی وخت او پهلا وزن ته رب وی نو مردار سولاړو تکبر را په مخه کړو نمرود ځان ته سویل تکبر عزت ابراهیم علیه السلام د رب سره مقابله کوما مفسرین لیکلي یو لوی مناره جوړ کړه ا مناره باندې بره اوخته او یو تیر وسره غشي او غشي بره وښتو په بره په مارغه ولګېدو ویني شو تیر مارغه وینه په لګېدا نو دا ډېر زیات خوشاله او نعوذ بالله من ذلک چې د ابراهیم علیه السلام رب دې قتل کړ دم رب وقوف انسان خو الله رب العزت چې کله خپل انتقام ته بیا غوښته مفسرین لیکلي یو داسې ماشه چې داغه یو وخت په ماته هغه د الله په حکم باندې چې کله دته په دې پوزه ورننه وته مزغو ته ورسېدو نو مرګ ولا نه ورکړو اب بنګ کول نو پهله چې خلک د دربار ته راتلل نو سجده به کوله نو بیا دا قانون چې څوک هم راتلو نو په خپل چپل باندې به د مازغه وای او په دې چپلو کې مردار دا د تکبر انجام دی په دنیا کې او په آخرت کې څه انجام دی حدیث مبارک کې راځي یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامه فی صور الرجال د قیامت پر ورځ به دا متکبرین خلق د انسان په شکل کې به وي خدا سره میګی دی واړه دا جسمونه مې دومره واړه او د قبرونو به را پاس تکبر چې انسان کوي اسه ځان د سدا سینې راوخي ځان لوی غړي اوچت ځان غړي الله فرمای انک لن تخرق الارض ازمکه نشش لولې کو ارسو نسینه روباس ارسو مر قدم په مضبوطیا سره پزمکه ایده ازمکه نشش لولې ولن تبلغ الجبال طولا ونغرت رسیدې شي او مکه مر انسان خزله کې لکه هوا روچته شوی بیا انجام بشي د واړه میګو په شکل کې بوي یغشاهم الظل من كل مکان د هر طرف نه به ذلت او رسوایی د په دې مخ پرته بے شرمه به هر شا سر رواني او سترګې ونشي لګولې یساقون الى سجن فی جهنم کې به یو قید خانه او فرشتو سره بشابه کې او دی له غزار راشي او الذ به بوزي بولس هغه مقام ته ویل کېږي چې په جهنم کې د متکبرینو لپاره کومه قید خانه جوړه فرشتي به په وهلو ال ترسي او د دې خوراک یسقون من عصاره اهل النار د جهنميانو د جسم نه چې کم پیپ روزي کم وینه روزي کم ګندګي روزي دک به د دې خوراک سکا دا غوانو جانو سردار فرمایلی دي نو کو انسان تکبر کوي نو ځان ته د لګ د قران او د احادیث او د وعیدات را مخې ته کی انسان اس سیز نه دی چند لمحاتو کې تختب شي مړ بشي خبره تکبر ته څه خبره کې مونږ ته مثالونه موجود دي کنه فرعون حامان نمرود ځان ته سویل مرداران شو مال اهل و عیال فوج طاقت اس چیز د مرګ نه منی نکړه نو موږ سره خو ظاهري د اسباب هم نشته موږ په څه خبره تکبر کوو